بسم الله الرحمن الرحیم. دا مسجد الشمیسی اور مسجد الحدیبیه ورته ویل کیږي. دا مسجد په هغه ځای باندې جوړ شوی دی چې کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کافرانو سره مشرکین مکه سره صلح کړی و. دا د مسجد اندرونی حصہ ده اور ورکوټشن الحمدلله ښکلی مسجد دی. بیرونی منظره زه تاسو ته ښیم او د دې هیسټري مختصر عرض کوم چې هجري کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم عمرې په نیت باندې مکې مکرمې طرف ته روان شو. مکې ته چې حدیبیه مقام ته راورسېدو نو خالد بن ولید چې هغه وخت مسلمان شوی نه و هغه دلته راغی 200 لشکر ورسره و مسلح. چونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرې په نیت راغلی و احرام به تړلی و نو اسلحه خو مسلمانانو سره نه وه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په هغه وخت ایمان نه وروړی خو 200 لشکر یې ځان سره راوستو چې هغه اسلحې نه لیسو او مسلمانانو ته وایي چې تاسو ته موږ اجازت نه شو درکولی چې تاسو دلته عمره وکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مکې ته ولیږلو چې ته لاړ شه او هغې ته دا ووایه چې موږ عمرې په نیت راغلي یو، جنګ په نیت نه یو راغلي. که جنګ په نیت راغلي موږ به ځان سره اسلحه راوړي او دا مزین کې وي چې مکه مکرمه دلته نه 46.9 یعنې 47 کیلومیټر لرې ده. عثمان رضی الله عنه چې هلته لاړو مشرانو سره خبرې وکړي نو هغې کې بعضو ورته اکرام کړي ډېرو کو چونکې غټ تاجر پاتې شوی و هغې ټولو پیژاندو نو هغوی ورته وایي چې ته بس داسې چل وکړه ته خپله باندې عمره وکړه ته نور مسلمانانو سره تا څه کار دی. هغه ورته وایي چې نه څومره پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره نه زه عمره نشم کولی. دې دوران کې یوه افوا پیدا وشوه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کافرانو قتل کړی دی یعنې شهید شوی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بیا د صحابه کرامو نه یو بیت اخیستی دی چې هغې ته بیت رضوان ویلی کېږي. نو بیت رضوان تذکره قرآن کې هم شته او دلته کې چې د کم بورډ باندې لیکل شوي دی عربي کې چې دغه کومه منطقه ده علاقه ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت سره تعلق لري او دې کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړاو واچوله قیام یې وکړو نو 1400 صحابه کرام ورسره وو او مکې مکرمې ته کسان ولیږلو چې مونږ د عمرې نیت ته راغلي عمرې په نیت راغلي یو او د شپږمې هجرې واقعه ده خو قریشو منع کړو چې تاسو دلته مکې ته نشئ داخلېدلی او دلته کې یوه صلح وشوه چې هغې ته صلح حدیبیه وایي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قریشو په منځ کې شوي ده او دغه رنګې دغه ځای کې بیت رضوان هم شوی دی چې کله عثمان رضی الله عنه په باره کې دا مشهوره شوه چې هغه قتل کړی شوی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عثمان رضی الله عنه بدل دپاره صحابه کرامو نه یو بیت واخیستو چې هغه چې څومره پورې موږ د حضرت اور قرآن کې دغه تذکره شته. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سورة الفتح آیت نمبر 18 کې د دې تذکره شته. نه دا یو تاریخي مقام دی. بیا هغه ونه دلته ډېر وخته پورې وه او بیا خلکو چونکې بدعات ډېر کول هغې ته بتلو او سجدې کوه نو بیا سعودي ګورنمنټ نه بلکې عفوا سوري د حضرت عمر رضی الله تعالی دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی هغه ونه لرې کړه چې دې نه خلکو عقیده خرابېږي. دا څه زاړه مقامات دي د دې تاریخ ته خو نه لګي چې دې تاریخ سره څه تعلق شته که نشته. خو زه تاسو ته بیر حدیبیه ښیم انشاءالله ښه هغه بلکل شته د هغې نه حکومت څه تارونه وغیره ته وکړي او عجیبه خبره ده چې دلته ټول غرونه شنه دي لکه زموږ څنګه پاکستان کې خاص کر خیبر پختونخوا کې غرونه ډېر ښکلي دي دلته دا هم ښکلي دي. دا چې تاسو کم ګوري دا هیسټري دا یو محفوظ ځای دی چې دوی اوس پورې محفوظ کړی دی. دغه ځای کې د حدیبیه کم کوی دی هغه و دې پکچرز هم جوړ کړي دي او زه تاسو ته اوریجنل هم ښیم. دغه ځای دی دا هغه ځای شو د دې یو تاریخ شته دی. دا اوس دې ته ګیټ لګېدلی او دغه ځای بند کړی دی خو بهرحال تاسو کتلی شئ دا د هغې زمانې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس خلک رالو نو هغې دغه ځای کې کویی و هغې نه
د دیوالونه تاو کړو نو دا ډېر زړه دیوالونه خو دا کار اکثر خلافت عثمانیه کې شوی دی نو دغه ځای کې د حدیبیه کم کوی او دا زړه دیوالونه دي د یو طرف یې کلاو دی دې طرف نه ما تاسو ته وښودلو نور هر طرف نه یې بند کړی دی تقریبا اور بالکل ما هغه کار بیا په دیوالونو باندې نومونه لیکل دا زمونږ د بعضې خلک دي دې دپاره لیکي چې ما الله پاک عمرې ته راولي په دې دیوال لیکلو سره د عمرې څه کار دی خو بهرحال دا یو تاریخي مقام دی او دغه یادګار دی نو حدیبیه دا هیستري ده بیا الله رب العزت انا فتحنا لك فتحا مبینا دغه صورتونه نازل کو په دې باندې چې دا صورت یې نازل کو چې دې کې مسلمانانو ته کوم واضحه فتح به انشاءالله میلویږي دا مسجد دی او دې باندې د معتمرینو ډېر کم راشته یا خو تاریخ نه دی خبر او یا مکې مکرمې نه چې خپل ګاډی نه وي نو بسونه راځي نه د دې وجې نه دلته خلک ډېر کم راځي او دا د اسلام د تاریخ سره او د ثقافت سره یو لوی تعلق لري الله رب عزت زموږ ټولو ملګرو ته دغه ځای زیارت بار بار نصیب کړي